السلام علیکم ملګرو. یوه مسله چې بیا راوچته شوې ده، کرامات د اولیاو، دا د اولیاو په اختیار کې وي او که نه دا صرف او صرف د الله تعالی په اختیار کې وي. نو مفتی محمد ندیم صاحب وایي چې کرامات د اولیاو دا صرف او صرف د الله په اختیار کې وي، او مفتی گوهرالشاه صاحب وایي چې بعضې کرامات دا د اولیاء په اختیار کې وي او الله تعالی د اولیاء له اختیار ورکړی. کله چې دا ولی وغواړي نو هغه کرامت ظاهرولی شي، خو مفتی محمد ندیم صاحب وایي چې دا د الله اختیار دی، او کله چې الله تعالی وغواړي نو د یو ولی په لاس باندې هغه ظاهروي. همدغه شانې معجزات هم دي چې د الله په اختیار کې دي، چې کله الله تعالی وغواړي نو د نبی په لاس یې ظاهروي. همدغه شانتې کرامات هم د الله تعالی په اختیار کې دي چې کله الله تعالی وغواړي نو د ولی په لاس باندې ظاهروي. ملګرو، اوس کومه خبره صحیح ده او کومه خبره غلطه ده، دا فیصله خو موږ نشو کولی. موږ خو عام مسلمانان یو، او نه موږ د کتابونو نه خبر یو، او نه موږ د علمای دیوبند چې کوم کتابونه دي د هغې نه خبر یو، خو د علماو چې کومې خبرې دي هغه به موږ اورو، هغه به موږ منو. نو ملګرو، داسې یو شخصیت چې ټول مسلمانان یې مني، دیوبندیان یې مني، او عام مسلمانان کم مسلمانان چې دیوبندیت نه پیژني نو هغوی هم مني. هغه استاد العلماء فخر المحدثین حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دی. تاسو د شیخ ادریس صاحب دا خبره واورئ، او بعضې ملګري په دې شک کې دي چې کومه خبره صحیح ده او کومه غلطه ده. نو د نننۍ د ویډیو مقصد دا دی چې د مولانا شیخ ادریس صاحب چې کومه خبره کړې ده دا صحیح ده او دا حق ده او دا فالو کوي. کم ملګري چې مفتی ندیم صاحب نه مني یا مفتی گوهرالشاه صاحب نه مني، نو هغوی دپاره دا ویډیو ده چې د مولانا شیخ ادریس صاحب دا خبره ومنئ. دا صحیح خبره ده، د دې نه علاوه د هیڅ چا خبره مه منئ. دا بالکل هغه خبره یې کړې ده چې کومه د اهل سنت والجماعت نظریه ده، د علمای دیوبند نظریه ده، هغه دا ده کومه چې شیخ صاحب بیان کړې ده. او د دې نه پس یو بل شخصیت دی چې ټول یې مني، حضرت مولانا شیخ رحم الله حقانی صاحب، الله دې په قبر باندې د انواراتو بارانونه راووري. هغه هم دا خبره کړې او دا مسلې واضحه کړې ده مسلمانانو ته چې اصل صحیح عقیده کومه یوه ده. نو راځئ ملګرو، اول د مولانا شیخ ادریس صاحب دا خبرې واورئ، او د دې نه پس بیا د شیخ رحم الله حقانی صاحب نور الله مرقده د هغه خبرې واورئ، او ویډیو در سره خامخا لایک کړئ. زموږ دا چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ د نورو د ویډیوګانو دپاره، د علمای حق ویډیوګانو دپاره. نو راځئ ملګرو دې ویډیو طرف ته ځو. یعنی داسې نشي کېدی چې نبی په کم وخت کې وغواړي معجزه صادره کړي، او ولی په کم وخت کې وغواړي کرامت صادر کړي، بلکې د الله په اختیار کې دی چې څه وخت وغواړي نو د نبی په لاس یې ظاهروي. نو معجزه او کرامت د الله پاک د مشیت او د ارادې تابع دی، نه د نبی فعل دی او نه د ولی فعل دی، او نه د نبی او د ولی په اختیار کې دی. کہاں پوچھ لی دې ته کشف وایي. دا چې کله دا د انسان په اختیار کې نه ګورې په دې هم ځان پوهېږي. معجزه د پیغمبر اختیار کې نه چې کله خدای غواړي ورته یې پېښه کړي، او کرامت د ولی په اختیار کې نه کله چې خدای غواړي ورته یې ورکړي. کله به حضور پاک د ګوتو مبارکو نه اوبه بهېدې، او کله به په لږه ډوډۍ کې برکت پیدا شو، او کله به 3 ورځې پورې خېټه پورې کاڼي تړلي وي سپرو. دا دواړه د انسان په اختیار کې نه. چې معلومات یې وکړل، یو مړی ته تیزندې اچولې وه، خودکشي کړې وه، او بل اکسیډنټ کې مړ و. ګوره یو جنت ته لاړ، بل دوزخ. علامه افغاني صاحب نه مې اورېدلي و، یو سړی والا راغی چې ما نوي جومات جوړ کړی دی، افتتاح به یې ته کې ډېره ښه ده. لاهوري صاحب لاړ، وی جومات ډېر قیمتي اعلیٰ جومات و، وی چې ننوت بہت اچھا مسجد ہے، بہت پیسہ لگایا ہے، بہت زینت سے کام، بہت بہترین مسجد بنایا ہے، کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہویا ہوتا. وی چاغه سیټ ته وی چې دغسې مولیان راوله چې ټونګکۍ دی، حرام خورې درته وی چې په حرامو دی جوړ. وی سیټ صاحب وی چې دی بالکل ټیک و، یو خدای ته پته یو ما ته، دا ما سره سود پیسې وې په هغې مې دا جومات جوړ کړی. نو سړی چې نیکي احمد علي لاهوري، ښځه نیکۍ، بیا دواړه ژوند جنت. نو دا خو د واده اصول دي. نو جینۍ نیکه ګورئ،
دیندار قرآن خانه او هلکم نیکه چې بدعمله لمونه مه ورکوئ. نن سبا خدا نه زمونږ په کلي کې یو هلک و ښکلي ږیره و شیخ اعلی مزیدار حافظ قرآن یو جنۍ والا غوښته ورته یې ویې پلانکي له دې ورکو وی هغه شیخ کوړي له اوره شیخ کوړي له مې ورکه نیکبخت دی شکر نو باسې. نو هغه په یو بل سړي باندې واده شوه چې هغه ږیره او برید دواړه خریلي یس صاحب من د هغې جنۍ جون که دې ولید نو د مونږ کره رامنډې کړي خاوند یې ډبی او هغه چې شیخ کوړې ورته هغې له خدای پاک هغه له عالمه ښځه په نکاح ورکړه او کور کې د دین مدرسه ده او چلېږي. هغې ژوند ته مه ګوره مې سپېرې هغه تا وي شیخ کوړې نو خواره شي تا شیخ ګیره ستا بدې شوه د پیغمبر سنت. اصول دا شو اوس د واده نه پس به ښکلی ژوند تېری. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل کور ښځې سره بچو سره ښي وانا خیرکم لاهلي وی په تاسو ټولو کې د خپل اهل و عیال سره ښي ښکلی ژوند ښه اخلاق